بسم الله الرحمن الرحیم. مشکار شریف جلد اول صفحه نمبر 16 حدیث نمبر 34. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک ته. نا مبارک فرمای چې قال كنا قعودا حول رسول الله صلی الله علیه وسلم ومعنا ابو بکر وعمر عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا فأبطى علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. حدیث ډیر وګد دی. راوی د حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک ته. په دغه حدیث شریف کې یو خبره ته اشاره ده او دغه خبره وضاحت کول غواړم. واقعا دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې مونږ نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناستو، نور صحابه کرام ناستو، مشهور جلیل القدر صحابه کرام نه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ناستو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ناسته. په دغه دوران کې زمونږ د خوانه نبی علیه الصلاۃ والسلام ډایرکټ پاسېده چې څنګه مبارک علیه الصلاۃ والسلام پاسېده نو ډیر ذات وخت مبارک علیه الصلاۃ والسلام تیر ک نو ابو هريره سے فرمایي چې ډیر ذات په باندې خشیت راغی، ير را باندې رااله او یریدو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر ذات وخت تیر ک آی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته څوک ضرر نه رسي، څوک ورته وخت دې ماته څوک ورته تکلیف نه رسي. نو ابو هريره سے فرمایي چې د ټول نه اول ز جګ شم او پاسې د نبی علیه الصلاۃ والسلام لټون پسې قتلو پسې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وګورم پیدا کړ. ابو هريره سے فرمایي چې څنګه ز پاسې د ملاړه او ته مسوګور مچ یو باغ دی د بنو نجار د قبلی یو باغ دی او مبارک علیه الصلاۃ والسلام پاغه کې ناشته، خو ګورم چې د باغ ته په کوم لار باندې زه وردنه نشم. لار مې وکړه خو لار مې پیدا نه کړه. اخره کې یو سورې مې وکړه، یو داسې لختې شان مې وکړه، پاغه کې د باغ ته د وردنه نه کېدو کوشش مې وکړه، خو په کوشش کې زه ور کامیاب شوم. چې څنګه وردن نسوم نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیدم. نبی علیه الصلاۃ والسلام راته فرمایل چې څه کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ. ما ورته ویل چې د الله رسول ټوله قسم ورته ذکر چې مونږ سره ناس ما سره یاره شو ټول اول زه د تاسو پسې وروتم، تاسو کتلو پسې تاسو لټون پسې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته او فرمایل قصه مختصره بیانومه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته او فرمایل چې زما دا فقال اذهب بنعلي، زما دا لاړ شو، زما دا نعلین مبارکین چې کوم دي دا واخله، او چې کم صحابي متعال په مخه باندې راځي نو دا نعلین چې ګور هغه ته پته لګي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جوړ دی، صحیح دی، سلامت دی. او چې کم یو صحابي متعال اول ملاو شو، اول تاسو سره کم یو صحابي ملاقات او کو ملاو شو د سره هغه لزیر ورکا په دې خبره باندې چې کم یو کس کلمه د شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دغه کلمه چې اویلا دخل الجنه، بس دغه انسان جنت ته داخل شو. کم انسان چې دغه کلمه د زړه د صدق نه دا کلمه ویله دا مبارک لاړ اوت د باغ نه سګوري چې اول ملاقات د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره وشو. چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک وکته عمر فاروق سے ورته فرمایل چې څه کې ابو هريره هغه ته ویل چې رسول نبی علیه الصلاه والسلام لګل او ماته دا خبره وکړه چې کم یو انسان دا کلمه ووي، دا کلمه د شهادت ووي، کلمه ووي، دغه انسان جنت ته په حقیقت کې داخل شو. بس عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا خبره ووریده، بس د مبارک له د یو موکه ولا ورکړه او داسې وی وها. د حدیث کې راځي چې فضرب عمر بین صدیه په دې سینه کې اوه چې وی وها دا ابو هريره سیب شاته پریوته په شا باندې پریوته چې څنګه پریوته ډایرک را پاسې ده عمر فاروق سے ورته فرمایل فقال ارجع، چې شابه واپس شه، ارجع یا ابا هريره. دا مبارک ډایرک لاړ د نبی علیه الصلاۃ والسلام دربار ته او جړلې ورته چې وګرځو عمر او اهل مودس د واقعا ذکر د دې حدیث کې. دغه وخت کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک هم په دغه وخت کې ابو هريره سے پس رادر نشو دغه باغ ته راغی. مبارک علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې ابا هريره ولې د ابو هريره سے وها دلته ولې مبارک ورته فرمایل عمر فاروق سے ورته فرمایل چې ما ته پته دا پدی باندې زما د مور او بلار تانه قربان شي، اې د الله رسوله، اې د الله حبیبه، چې کم یو انسان کلمه د شهادت ویلا دغه انسان جنت ته داخل شو. دا خبره صحیح ده، مسلمه ده، خو که پدی دا خبره خلکو کې خورشي نو بیا به خلک پدی باندې فقط قناعت پدی خبره باندې او کې نور اعمال بنه کوي، ذکر بنه کوي، اسکار بنه کوي، منځ بنه کوي، زکات بنه ور کی دا شینه بنه کوي، صرف پدی باندې با قناعت کی بس صرف دا بکي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا خبره ووریدا. مبارک علیه الصلاۃ والسلام په دغه وخت کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خبره ته ترجیح ورکړه. خبر باندې پويږي
دې خبره کې صرف دغه یو نکته ده چې وګوره په حدیث کې ذکر راغلی دی چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک خبرې له د دواړو جهانو سردار سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خبرې له ترجیح ورکړله. حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه کې د دوه خبرو ګوره دوه خبرو د دې کې اشاره ده په دوه جماعاتو باندې رد راغلی دی په دې کې ښکاره معلومیږي داسې که سوچ او فکر وکړو موږ تاسو. یو جماعت د خوارجو دی بل جماعت د رافضیانو شیعاګانو دی. په دغه میاشت د محرم الحرام کې په لسم محرم الحرام باندې د شیعاګانو دا یو عادت دی دا یو طریقې جوړه کړې ده چې د اول محرم الحرام نه تر د لسم محرم الحرام پورې د نبی علیه الصلاة والسلام د اهل بیتونه حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک د شهادت د ورځ لمانځي د دې نه یو رسم جوړ کړی دی دغه مبارک د دې شهادت نه یو تماشه جوړه کړې ده. تاسو کو سوچ کړي فکر هم کړي که وګورئ په سر باندې به ټوپۍ نه سر به سرتوري غټ غټ ویښته به پریخي ګیرې به خریلي تورې کپړې به چولي شور به شروع کړي شور شغلب. آیا د دین اسلام دا تشریح ده؟ آیا دین اسلام موږ ته تاسو دا ښودلی دی؟ ټیک ته دا خبره ستا صحیح ده چې په دغه میاشت کې د امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک په شهادت باندې رسېدلی دی خو د هغې د لمانځلو طریقه دا نه ده دا مکمل د شریعت نه خلاف خبره ده. زمونږ یو خو داسې خبره یاد ساتئ په دې زمن کې چې ګوره یو قسم خلک داسې دي چې هغوی ته سره دا علم نشته دی سره ورته دا پته نشته دی چې په دغه ایامو کې او په دغه شپو کې څه شی شوی دی په دغه شپو کې کم یو اهم واقعاتو ته اشاره شوې ده. منظم کوي او دسم کوي جماعت مساجدو ته راځي خو دا علم ورته نه چېرې په دغه ورځو کې څه شی شوی دی. یو قسم جماعت داسې دی چې په دې باندې مکمل چشم پوشي کوي په دې باندې خاموشي اختیاروي ښه پوهېږي په دې باندې چې په دې کې کم کم واقعات شوي دي. یو قسم جماعت داسې دي چې پته ده ورته چې په دې میاشت کې دغه اهم واقعات شوي دي خو د هغې چې کم ظهور دی د هغې اظهار په غلطه طریقه باندې کوي. او دریم قسم اخري جماعت پکې داسې دی چې هغه د اهل سنه والجماعه دی چې هغه منزه عن جهتین دي چې هغه د افراط او د تفریط نه په دې کې مکمل منزه دي. یو طرف ته جماعت د خوارجو دی چې په دې کې څه کوي په دې میاشت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهادت هم شوی دی په دغه میاشت کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مبارک شهادت هم شوی دی هغه مبارک هم په دغه میاشت کې شهید کړل شوی دی. او په دریمه کې په اوله حصہ کې بلکې د نبی علیه الصلاة والسلام د خاندان عظیم انسان حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه مبارک هم په دغه میاشت کې شهید شوی دی. دغه جماعت په دې باندې مکمل په دې ذکر نه کوي نه ذکر حسین کوي نه ذکر عمر کوي نه ذکر عثمان رضی الله تعالی عنه کوي. بل طرف ته جماعت د رافضیت او شیعیت ته چې هغوی په دغه میاشت کې ذکر حسین کوي خو ذکر عمر او ذکر عثمان نه کوي. په آخري جماعت صرف او صرف د اهل سنه والجماعه دی چې هغه منزه د افراط او د تفریط نه دی چې هغوی څه کوي ذکر حسین هم کوي ذکر عمر هم کوي او ذکر عثمان هم کوي. دغه منهج دغه پاک منهج او مسیر د اهل سنه والجماعه دی. نو معزز سامعین کرام په دغه حدیث کې ښکاره رد په دغه خلکو باندې راغلی چې هغوی دا خبره کوي چې صرف قرآن او حدیث نه خو به نه منې. دلته که موږ تاسو وګورو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خبره نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک منلې ده حالانکه د عمر فاروق خبره په دغه ځای کې نه قرآن دی او نه حدیث دی او نبی علیه الصلاة والسلام حیات دی او د عمر فاروق خبر له ترجیح ورکړې ده. نو دغه خلک ما د ښکاره رد په دې کې راغی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.